السلام علیکم محترم عزتمنو قدرمنو مسلمانانو ورونو امید لرم چې جوړ او روغ به یې د صحت جامع بم برتن باندې دا اتلس کالو یو ماشوم ولو چې د هغه مور وفات سوله او پلار یې بله نکاح وکړه بله زنانه یې وغوښته بلې زنانې سره یې واده وکړه نو یو ورځ دغه پلار راولاړ سو د پلار راولاړ سو د خپل بچي څخه پوښتنه کوي چې کومه مور ښه وله هغه مخکنۍ مور ښه وله که دغه اوس مور ښه نو دې بچي ورته وویله چې بابا جانه دغه مور چې د رښتونې ده دا رښتیا وایي او مخکنۍ مور چې به هغه درواغ وایي هغه پلار پوښتنه وکړه چې څنګه دغه رښتیا وایي او مور درواغ وایي نو ده ورته وویله کله چې به ما یو کار وکړي ما به یې شرارت وکړي او مخکنۍ مور به راته وویله چې نن به تا ته ډوډۍ نه درکوم او کله چې به د ډوډۍ ټیم راغی بیا به خپل لاسونه را پریمنځل په خپل لاس باندې به ما ته ډوډۍ راکړه او نن زما څه ګیلاس رایله سوی یو ګیلاس راسمات سولو نو دې مور راته وویله چې تا ته به ډوډۍ نه درکوم د سهار رسوین چې در اوس ماخستنه پورې زه دغه وجې ګرځمه ما ته ډوډۍ نه ده راکړې نو دغه مور چې د رښتنۍ ده هغه دویمه اوله مور چې وله دا درواغجنه وه نو الله تعالی دې پر ټولو مندو باندې ورحمېږي الله تعالی دې پر دې باندې رحم وکړي باید د خپلو بچیانو سره ښه د اخلاق زندگی ژوند او زندگی تیره کړي د دغه بچي او د هغه بچي په مابین کې هیڅ فرق ونه کړي د الله تعالی د رضا دپاره د دغه بچیانو تربیه کوي الله تعالی به په دغه دنیا کې هم دا زنانه کامیابه کړي او په آخرت کې به هم کامیاب